السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو هوسټ محسن بالله. په دې وخت کې زه ولاړ یم په کالیز سټیډیم کې چې هغه کې یو پروګرام منعکس شوی دی. د هغې په حوالې سره څه وایي دا څه په دغه بیس باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډسټرکټ نوشهره یوز لپاره یو هیلدي فیسیلیټي چې دی ورکول لپاره بلته یو هیلدي انوایرمنټ ورکولو لپاره دلته چې کوم ټیلنټ موجود دی هغه اجاګر کولو لپاره دا اکټیویټیز چې دی دا موږ شروع کړي دي. بنیادي طور پر موږ شپږو میاشتو یو کلنډر چې دی سپورټس کلنډر ایشو کړی دی. په هغې کې زموږ په اکتوبر په میاشت کې چې دی یو نوشهره سپورټ فیسټیول چې دی موږ ارګنایز کړو. د دې سره سره اوس زموږ په تحصیل لیول باندې چې کوم دي هغه موږ سپورټ اکټیویټیز چې دی موږ ارګنایز کړو. نن په هغه سلسله کې په تحصیل پکې چې دی د هغې 15 یونټ کورسل کې موږ د مختلف ګیمز کې سپورټس اکوپمنټ ډسټریبیوشن وکړو. دا ډسټریبیوشن چې دی دا په 28 تاریخ باندې په تحصیل نوشهره کې او په 3 دسمبر باندې به په تحصیل جهانګیره کې وي. د هغې نه بعد به موږ د نوشهره سپورټس فیسټیول چې په هغې کې زموږ سره 20 ګیمز ټوټل شامل دي. کرکټ، فوټبال، والیبال، هاکي، بیډمنټن دي. د هغې مقابلې به موږ منعقد کوو. دا به دسمبر د ټولې میاشتې چې دی دا به جاري وي. او د دې بنیادي مقصد زموږ دا دی چې موږ زموږ چې کوم ټیلنټ دی په هغه اجاګر کړو. د دې سره سره نن سبا چې کوم دا سوشل میډیا او نن دا ډرګ اډکشن چې کوم دی د دې دا رجحان په تیزۍ سره روان دی هغه ختمول او د ځوانانو د چې دی یو هیلدي انوایرمنټ پرووایډ کول او د دې غلطو فضول وخت ضایع کول دا هغه ته چې دی سټارټ کړو او د یو هیلدي انوایرمنټ چې دی بسم الله الرحمن الرحیم. زه اسسټنټ کمیشنر پردي. د دې ایونټ بنیادي مقصد چې کوم دی هغه کھیل له فروغ ورکوي او زموږ چې کمیونټ دی هغې ته انکریج کول دي. د ګډ سامان ورکول پکې او د دې نه انشاءالله دې نه پس به موږ دلته سپورټس ایونټس ارګنایز کوو. هغې به راځي او دلته یو غونډه کې انوایرمنټ هغې ته پرووایډ کوي. نو زموږ دا خوشقسمتي دی چې په ډسټرکټ نوشهره کې سټارټ موږ د پبجي نه واخیسته او د پبجي یوټ چې کوم هغه نن ډېر انجوای کړه دا او پورا ډسټرکټ کې به داسې صحیح شو بس صحیح